أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم. سورة الانعام هو مپارا یو نبی نمبر آیت دی فمخی آیاتن کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلائل بیان شو. اس پدیرو کو کہ ہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلائل ذکر کی. شان نزول دا دی آیاتن داسی دی یو پیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا یہودیان یو عالم مالک ابن سیف دا قرآن کریم مبارکی بحث کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہودیان دا عالم تاوی چتا قرآن کریم نمنے دا اللہ پاک کتاب نتسلیم ندارا تہوایا چپا موسیٰ علیہ السلام باندے دا تورات کتاب چا نازل کردے دی یہودی عالم چکل نبی علیہ السلام سر بحث شو دا قرآن کریم ند انکار پا صورت کے دیر پا جذبات کی وئی چل اللہ پاک پا ہچا باندکم کتاب ند نازل کردے. حالانکہ تورات یہودیان دا موسیٰ علیہ السلام کتاب تسلیمی ندی یہودی پا غسکی دا خپل کتاب نم انکار. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا فرمائی جواب ورکا چا قرآن نمانے نو تورات بھی اولی نمانے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام باندکم کتاب تورات نازل شو چا دیر مسائل باقی کتاب سو پٹوے لگ مسائل بیانوے نو دغ کتاب چا نازل کرو. حالانکہ دغ کتاب ہم اللہ نازل کرو چتوے چا اللہ سند نازل کرو دا تورات نازل کرو دا غینا من کا کلچی مالک ابن سیف یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مناظرہ و بحث کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مالک ابن سیف یہودی توی تا قسم کچی پا تورات کی دا خبرتا ندلی دلی چی پالاوان سڑید اللہ خوخنی او دی دیر پرسی دلی سورو دا مالک ابن سیف غصہ شو او پا غصہ کی دا خبرو چی کلے دا خبرو کی ملگر ہوتی دا سوے لکوئی موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل شوی. بیادی مالک ابن سیف یہودی دی اخبر خلق طویر ازا غلط شم زکا چی غصہ کی راغلم زکا میں دا خبرو کی خودی یہودیان اخبر مشر جو کرو چی کلت دا گڑی وڑی ہوئے دیئے دا مشرین ختم کرو او دا دو پزیب باندی کعب بن اشرف اخبر مشر جو کرو یہودی زکا دا خودیر خطرناک خبر ہوئی اللہ پاک کیوں کتابوں نہیں نازل کرو نکو قرآن نمانے خدا تورات پہ اولے نمانے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات پہ لوگ نہ اولے نمانے
نو الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دغه موقع د آیاتونه نازل کړي چې دې کله انکار کوي نو دې ته وایي چې موسی علیه السلام باندې کتاب چا نازل کړ نو دې په جواب نشي کولی بیا ورته چې الله پاک نازل کړي بل قرآن کریم صدقت الله پاک ذکر کوي چې دا قرآن دا موږ نازل کړی دی دا د برکت کتاب دی او د قرآن کریم دا نازلولو مقصد انسانانو ته د قرآن کریم احکامات الله پاک یرا د نبی علیہ السلام رسالت او دین رسول یا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې په دې قرآن کریم باندې ته القرى والا خلق او چاپیر او یرا القرى د ټول کلو مور نو مکی مکرمه ته القرى او ویل شو د دې سو وجوهات مفسرین ذکر کوي یو وجه دا ذکر کوي چې ټول ازمکه دا خور شوی د مکینه اولنې ازمکه د مکی پیدا را بیا د نور خور شوی دا القرى وته دی وجه او دیم قول دا دی چې القرى وته زکه د ټول نوړان د پخوانې ازمکه ودا او برکتونه په دې کې دي او دریم وجه مفسرین دا ذکر کوي چې د ټول انسانانو قبله دا کعبه القرى د دې وجه القرى ویل شي چې د دنیا د هر ګوټ مسلمان مونږ کوي نه بده مکه کعبه ته او بیا الله پاک فرمایي چې کوم کسان مؤمنان دي نه غیب منځونه کوي نو په دې کې اشاره ده دیتا چې ایمان نه بعد اهم عبادت دا د مانځ دي دې وجه الله پاک نور عبادت ذکر نکړ مونږ ذکر نو الله جل شانه فرمایي وما قدر الله او دی يهوديانو قدرون کو د الله پاک حق قدر په حق قدر کول سره څومره چې الله حق د قدر او غديونه اذ قالوا كلسوي دي يهوديانو ما انزل الله ندي نازل کړي الله پاک علی بشر په یو انسان باندې من شيء حس وسکران وسیم ندي نازل کړي قرآن کریم نه منن وسره خپل کتاب نه منکار قل تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام من انزل الكتاب الذي چا نازل کړي دی کتاب جاء به موسی چروړي موسی علیہ السلام تورات دا چا نازل کړي نورن چې دا کتاب نور او هدن او هدایت للناس د خلق د پاره تجعلونه قرات فی ساتا سگر زوی غیلرا ټوکړي ټوکړي تبدونا تاسو کار کوي باندې د دې کتاب وتخفون كثير او تاسو پټوي ډېر د دې کتاب نه نو تورات کې ډېر مسلې پټولي او لګي ښکار کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفاتونه پکې پټول درجه مسلې پټولا او داسې نور احکامات چې دی په عمل نکو ناغه به پټول او چې کوم داسې چې دی ته وسم کارېدل وسان عمل کې به راتل آسان به منو نو ډېر پټول لګي ښکار کوي وعلمتم ما لم تعلموا تاسو علم او په درکړې شي دا غسو لم تعلم انتم چې تاسو تمکه نو درکړې شي ولا اباكم نستاسو پلارانو تا قل الله تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام الله پاک نازل کړي دا کتابونه ثم ذرهم بیا پرېږد دوی کی خود دې په خپل باطل او خیالاتو کې یلعبون دې به مشغول وي لوب وکي وهذا دا قران کریم کتاب انزلناه من نازل کړي دې قران کریم لرا مبارک د برکت کتاب مبارک دې هر چا ده که څوک وي څوک خولي څوک اوري څوک تودري او څوک تکوري څوک خولي څوک خدمت کوي څوک په عمل کوي د دې ټول د پاره د قران د برکت کتاب مصدق الذي بين يديه دا قران تصدیق کوي دا کتابونو چې وړاندې د دین دي ولتنذر او د پاره دي چې متقو یې پیغمبر علیه السلام په قران باندې القرى مکی والا خلق ومن قولو چاپیر د دینا
قرآن د ټول انسانیت کتاب د مکې نه چاپیره مشرق مغرب شمال جنوب د ټولو دپاره دا قرآن چې ته پې دا ټول ویلې نو دا زموږ ایمان دی د قرآن نه بعد بل کتاب دنیا ته د هدایت نه راځي او د نبی علیه السلام نه بعد بل نبی قیامت پورې دنیا ته نه راځي ځکه قرآن اخیری کتاب پیغمبر هم اخیری والذین واکسان یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به بإيمان الذي بدء قرآن باندې وهم على صلاتهم يحافظون او دوی په خپل منځونو باندې حفاظت کوي نو د ایمان نه بعد مون ذکر کو مفسرین فرمایي چې په دې کې اشاره ده دیتا چې په عبادتو کې اهم عبادت د منځري د مسلمان شان واخذ دعوانا الحمدلله رب العالمین.